بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتان موجبتان. قال رجل يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم. مسلم شریف روایت تا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمی چې نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمیل سنتان دوا عملین دسی دی موجبتان چې دا وجبوین کی دی جنت و دی جهنم. قال رجل یا رسول الله یو کس پښتنه وکړه چې یا رسول الله مل موجبتان دا کیم داسې عمل دی چې جنت و جهنم وجبای. قال پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمی چې من مات یشرک بالله شیئا چې کیم سړی په داسې حالت شي مړ شه چې د الله رب العالمین سره شریک جوړ کړی، شرک یې کړی، دخل النار دا الله رب العالمین جهنم ته داخل کی. ومن مات لا یشرک بالله شیئا او چې کیم سړی په داسې حال شي مړ شو چې د الله سره شرک نه کړه، شریک نه جوړ کړه، دخل الجنه نو دا الله رب العالمین جنت ته داخل کی. نو په دې حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډېر مختصر انداز باندې میش پی کړلی چې جهنم ته انسان پکې میواجه سي او جنت ته پکې میواجه باندې سي. نو چې کوم سړی خپل ځون د شرک نه بچ کی نو دا الله رب العالمین جنت ته داخلي، او چې کوم سړی شرک کوي، شرک یې کړی په دنیا شي، دا الله رب العالمین جهنم ته داخلي. الله د میجو توسي د شرک نه بچ کی. الله د عمل کولو توفیق وکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.